مولا دې سغاړې ته دې پیژنم نه هغه وایي د ده دومره زامن کېږي که نسی کېږي هغه څه زرګونو حساب کوي هغه سره به پوره معلومات یې موږ ته دومره تحقیق نشته چې یو ځله څو زامن کېږي دا به هغه ته پته وي دا قرآن کریم یوه شپه کې راغلی دی داسې ځای کې و چې جبریل ته پته نه وه د هغې نه عالم غیب نه عالم شهود ته راغلی بیت المعمور د دې اسمان نونو له پاسه اوچت ځای دی هلته کې څنګه چې دی داسې راغلی بیا کته چې څنګه ضرورت به هغه شانې آیتونه صورتونه به راتلل دا قرآن د یو شپه کې د دې یو ځای نه دې ځای ته چې راغلی خو شپه کې داسې راغی دې شپې فضیلت دومره جوړ شو د قرآن پکې صرف راتلو سره د دې شپې دومره فضیلت جوړ شو چې 83 کال جوړیږي د زرو میاشتو نه 83 کاله چې دې کې څوک عبادت وکړي لکه 83 کاله کې چې عبادت وکړي نو 83 کاله زما ستا عمر شته یا نشته هېڅ پته نه لګي نو اوس دا شپه کې داسې راغی د شپې دومره غوروالی حاصل که چې حد یې نشته دی نو اوس دا قرآن یو سړی واوري زده کي عمل پې وکړي سینه کې کوز کړي سره د عمل نه نن خو سینه کې کوزولو لوی دستور جوړ شوی دی رونو خفه کېږه مه دا هم د قیامت علامه ده دا هم علامات قیامت کې ده چې هر سړی به یادوي ٹھیک شوه د دې حروفو کروالي کې به هر څوک کوشش کوي خو دې مرۍ نه به یې کته نه راځي مرۍ نه کته به نه دا رګونه به شلی دومره زور به کوي دې وینا کې لیکن دې مرۍ نه کته دا زړه ډېر نږدې دی د دې د عمل د مرۍ نه کته نه راځي دا قرآن صرف دې مرۍ نه بره دی جو مرۍ باندې چې زور راولي رګونه دا راوځي و یاره زبردست قرأت یې وکړو و یاره جي صفا ځان یې وشلو خو موږ تپوس کوو یو آیت باندې عمل شته نه ونثني علیک الخیر نو ځنو قاریانو ګیره د کته نه بیرته خریلي دا قرآن والا دي ځنې په نس یاڼئ او ځنې د کته نه بیرته خري څه ترتیب به وي دې کې به هم بیا چانه تپوس وکړه چې داسې ولې لرې کوي څه وجه به وي خامخا د راز شته دی دې کې بوزه شي چانه به بیا پته وکړو دا علامات قیامت دي حدیث کې راځي ویلوستا عمل یې وکړو جنتي دی ویلوستا عمل یې ونه کړه جهنمي دی الله دې موږ د دې دا عمل موږ کې راولي الله دې داسې خوی موږ له راکړي چې قرآن وایي موږ ځو بیا به وړو مرزاني او امن به وي هر څه به وي خوشحالي به وي پوه شوې دا کابل کې هغو څه لږونې راویستی دی خو پرېږدي نه وسه چې وکه نه پرېږدي څه نه څه فتنه به وله ګوري او الله دې د هغوی حفاظت وکړي پرون ما لیده جج روان دی فیصلو ځای ته یو څادر یې اغوستی دی مخکې پاټک بند دی دا سرکاري پاټک ونیني سره سپینې نښې چپي هغه ته وروره کلاو که څه فیصلو لازمه نه مخکې ګاډي شته نه وروستو ګاډي شته نه شونکار دی نه پونکار دی نه چونکار دی د ده خو هلته کې فیصلو سره کار دی هم د وړو پلار دی پیاده روان دی زمونږ هغه چې کومو ګاډو کې زیرونو هغې زور زمونږ نه وباسي
دا جنگي ټریننګو کې جازونو تیلو لګي اوس خبر شې مې وي په بیلونو کې د پسې لیکل دي نو خود به لیکي نو دا خو زمونږ ککری د آفرین چې څوک راځي درز ورکوي نن یو زیره دا کوم در باندې چې 3 روپۍ په یو څه شی ورته وایي یونټ یې د باندې نور ګران کړ دی وایا الحمدلله موږ مخکې زلزله زدګانو اوس خو جو ښه شو پوه شوې هغه د 3 روپو حساب یې چې کړلی چې 100 اربه کربه روپۍ خزانې ته به راشي چې 3 روپۍ موږ په یونټ کې زیاتې ورکړو موږ دا چاته وانه اورېده چې 2 روپۍ نن ارزاني راغلله خو موږ چاته څه نه ویو موږ ټیک نه یو وروڼو موږ ټیک نه یو موږ ټیک شو بره نه حالات به ټیک شي موږ چې ټیک نه یو نه ټیک کېږي دا حالات وس دي وکړي مولیان دي وکړي امیان دي وکړي دنیا کې څوک چې نیکان دي ټول دې وسې وکړي نه ټیک کېږي دا حالات تر څو چې د دې کتاب پابند شی نه پوه شوې د دې پابند شی نه ټیک کېږي صیبه ګوره زما رب وایي که نه ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو انهم کچروی تورات والا خپل تورات زمانہ کې په تورات عمل کوونکی کوي انجیل والا خپل زمانہ کې انجیل باندې عمل کوونکی وما انزل الیہم اوے قرآن والا قرآن باندې عمل کوونکی سو کوئی اللہ وئی لا اکلو مولیان او طالبان پی پوئیگی رونو لا اکلو خامخا یقنن خوراک بکڑے دوی من فوقهم برن ومن تحت ارجلهم کتن خوراک کتن فصلنا میوے باغونا عرصب ڈیرو برنا تیم بنے بپدو بنے بارانو اللہ ویل دینو دیکھو خود شک نشتے اقام التورات ایرور لستل دا تورات ندویلی لستل دا قرآن ندویلی اقام التورات دا خپل ذکر مولانا تپوسو کا اقام التورات خوشوی قائم کی تورات تورات کے چکم احکام دی اقام التورات دا نافذ کی او قرآن کے چکم احکام دی وما انزل الیہم من ربهم دا قرآن والا احکام دی خپل ملک نافذ کی نو بابا صحیح لولی خطول رونو ولی قرآن لولونا تراو کو قاریانو تینا پاٹو وقت زمانگ راکٹ کاری دے زمانگ راکٹ دا ریل گاڑی شرا نوان دے بلی زمان ایک سلائی شانی روان دے بلی زمانگ باس کئی زمانگ کاری چکم دے جاز شانی روان دے پوشوی تراوی میولی دی رونو یو بوډا مقتدی ولاړ دی نور ټول ناست دي او مولا هغه خدای وال دی که نه خو به قرآن وایي که نه او مجبوري ده که هغه سم نو به څه کوو هغه مولا مخکې هغه قاري صاحب هغه اکسلیټر پرېږدي نه هغه لګیا دی یو دی بوډا ونې ولاړ دی دا ځوانان نه دي دو پراته دي نو زما لتې اوږدېږي نه مخکې دا څه شی دی پته نشته داسې خپې اوږدې کړي دي څوک داسې خپې اوږدې کړي څوک پکې داسې په پرناو تلي دي پراته دي دا د مسلمان عبادت دی ته وړه به ارزان شي په ارام کښېنه وړه خورې ته چوکر ولې نه خورې ستا د خدای عبادت سره دا حال دی ستا الله عبادت سره دا کار دی
دومره ناشکره قوم چې څومره دا پاکستانیان دی دنیا کې نشته رو دا تراوی دي یرونو دا الله لحاظ وکړي که ونه کړې کافر نه یې که داسې ټوکې دې وکړه نو کیدی شي د ایمان نه خلاص شي ځکه د الله عبادت دی اتا ورسره ټوکې جوړې کړي دي یو عبادت نه کول دي یو عبادت پورې ټوکې کول دي یرونو دا مسواک چې ورته وایي دا د لرګي یو سړی نیک ومه مه کوه سنت و تارکې د دې دنیا فایدې دي لیکن بل دی چې هغه د پورې څه پیشاړه وکړه څه استهزا څه ټوکې وکړي سړی کافر دی او ښځه یې طلاقه ده ستا زما خبرې کې شکي چا نه تپوس وکړه نه منې نیکه یې مه کوه تارک د سنت کافر نه لیکن که تا ورپورې خندا وکړه نو ښځه د نه هم لاړله پوه شوې اوس به پکوړې څوک پخوي او نور بس نور خو زه څه نشم ویلی خوله کې مې ژبه ده او بل به څه شی ایمان نوم ده نه لاړ نو وروڼو دین کار پورې علماو پورې دین پورې جماعت پورې مدرسې پورې طالب پورې قبرستان پورې دې کاتو کې ګوتې مه وهئ دې سره سړی تباه کېږي زیله د سړي وځي دې سره د سړي زیله وځي دا یو رګ دی دا ډایرکټ تللی دی مخې ته د دې اثر ډېر مخکې روان دی الله اکبر موږ نه زموږ مضمون بیا پاتې شي ما ستاسو مخکې دا صورت لوستی دی الله اکبر دی قرآن کې ډېر ښایسته ښایسته احکام دي ډېر ښایسته احکام وعباد الرحمن بندگان د مهربان بادشاہ هر یو وایي زه د رب بنده یم دروغ وایم وښیه څه کردار دی وښیه وعباد الرحمن څوک دي یو نښه یې دا ده الذین یمشون علی الارض هونا په ځمکه چې ګرځي عاجزۍ سره ګرځي اوږې نه وي داسې داسې نه ټوپی داسې ږدي نه داسې ږدي نه یې داسې ږدي هر چا چرت دی که نه چا غوږ د کوږ شی دی پکول سره نه نه ګزاره کوه نه غېږده ورته وبه چې دا نه کته نالی کې به ولګي بیا به زه ورسره څه کوم بیا نه وچېږي نه نور څه لوی مصیبت دی نه خېټه وښکلی ځي نه چې داسې کونټي کړی ځي سم ساده ځي نو نبي علیه السلام به په لارې سم ساده ته مونږ یا داسې ځو یا جو پته نه څنګه ځو نه نه بنده جوړ شه اول بنده جوړ شه بیا به قرآن منې ته چې بنده یې نه جوړ شوی نو ګزاره کوه روانې به وشي یمشون علی الارض هونا ګوره نورې خبرې وروستو کړې دا یې مخکې کړه اول به سړي زوی جوړ شو ته بل شانې روانې سړي زوی جوړ شه ګوره احکام بیانول پکارو دا ورپسې راځي که نه اوامر نواهي د عبادت خبرې هم راځي د آیت کې راځي یوه ذکر نه کړه یمشون علی الارض هونا په ځمکه چې ګرځي عاجزۍ سره ګرځي عاجزۍ سره چرت کې نه ما کروڑ ځله به درته ویلي چرت نه مني الله د چا اوس چې مني نه نو څه چلو نه مني
چرتیانو دا خبر هم راغستی دي، خبره اوږدېږي چې درپسې بیا راخلم. پاتې شي به یو نه خو ستاسو یادېږي خو نه نو. څو ځله مې راغست هغه باغ والا یو ورور غریب یو مالدار و. هغه غریب هغه مالدار څخه راغی ورته نه د اولاد شی نه د باغ شی نه څه شته ته په څه کې وایي ما له داسې باغونه میلاو دي زما اولاد دی انا اکثر منک مالا و اعز نفرا تا نه مال کے زیات نفرے کے زیات مٹ میرے مٹ تم وای ما لیدلې لاس ته خدای مټ میرے مټ مټ مده خدای مات کی د ډېرې رونو فرعون سړي مټ مات ته موږ وایي څوک سړي دوی ګڼو نه طاقت ته فرعون منوالو کو وی زه خدای ما ستا به څه ضرورت دی تا خو تر اوسه نه دي ویلي زه خدای ما کنې ووایه ماښام نه وروستو خپل کلي کې ووایه زه خدای ما چل داسې وشو اشرف علي تھانوي لیکلي رحمت الله علیه چې انسان قرآن و انسان تادیګرن دی دومره تادیګرن دی شاه صاحب وایي یو سړی لاړ د هغه نوم خدا بخش هغه یو کلي ته لاړ کلي ته چې لاړ خلکو چې ورته وکتل ګڼ شی ناسو جومات یا څه ځای به خو ګڼ شی ناسو دی پکې ناشنا لاړ ناشنا خو سړی غوسه کېږي چې روژې ماښام یې ناشنا سړی راشي نو زه به خورم که دی به خوري آخر غیرت هم څه شی دی که نه څه ځای نه راغلی فلانکي ځای نه نوم دی څه دی دا څوک ډوډۍ موډۍ نه ورکوي میلمه قدر نه کوي دقسې تپوس کوي ګورئ زه ګورم زما دا ټول الټراساؤنډ کړ دی څه نوم دی جو هغه غریب څه ستړی و څه دی پې روب واچو جو وی خدا جو بخش وي لکه خدا بخش که نه چې خدا یې کړه جو وهی وی چې څوک بخش وي نو شپیتي کړی وی ټکو بل څوک راغی سړو ظالمانو دا څوک دا سړی خو ناشنا نه و وی څه به وایي خو زه خدای یم وایي وی تاسو لږ صبر وکړه زه ترې تپوس وکړم یو درس جوړ کړلی وی صاحبه څه قصه را وی صاحبه زما نوم خدا بخش دی خو ما لا خدا د خولې نه پوره کړی نه و بخش مې شروع کړی نه و چې لت سکان او کوتکې هغوی سره مسلمانانو میلمه ووایي بیا ول خپې چاپي کړي نو خپو کې هغه څه شی پاتې شی دی چې اوس خپې چاپي کوي انسان دومره تادیګرن دی تادي مه کوه ښه تادي مه کوه وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ بله نښه د الله صحیح بنده چې دی د هغه دا ده کله چې جاهلانو ناپوه او بې خبرو ته میلاو شي قالو سلاما هر چا سره چیړ نه کوي سلاما یارو اسلام تا سره سر ته نه کي ته ضرور زه کمزور ہے اسلام علیکم دا سلام د متارکت د بایکاټ وي یو عاجزي کوي دویم هر چا سره چیړ نه کوي نو موږ هر چا سره چیړ کوو روژه کې زموږ چیړونه تاسو لیدلي دي بازارونو کې دا غوغا یې غوبلي نن دا باران شی دی خټه وه نو خلکو پرزول نه کول ځکه چې کته کې اړتاو کې څوک نه ول بیا به ښځه وي دا چا ومږلې که په وچه کې اړتاو کړو نو موږ نه ښځه تپوس نشي کولی چې دوړې لګېدلي به نور خیر خو دا خټه ځان سره بیا وړل ګراني نن ما جنګ ونه لید پور نظر راغلی یم په دې بازار تا کوټ کې لږونه یو بل ته بد بد شي خو مې ګزاره وکړی ټیم لږ دی اوس د ماښام وشرمېدل غلی شله هلته یو بل ته بد بد شي من لږ ټیم دی خو انشاءالله سیاتله روژه ختمه ده سیاتله ختمه سیاتله به قشنې سړي یې څنګ کې مخکې وایي ګزاره کوه لږ ګزاره کوه غیرت دی که نه پښتو هر یو کې ننو تېره لږه ګزاره وکړه لږه ګزاره وکړه دا د برداشت میاشت رونو دا د صبر میاشت ده د دې د اجرونه به هغه څوک ګټي چې کې صبر وي صبر نشته خپل ډوډۍ نه د صبر کړل ماقام پورې او د بل بې عزتی چې کوم د وینه سکېلېږي خوري نه ډوډۍ خپله خوره که نه دا د بل وینه سکل پلیت دي که دا خپله ډوډۍ خوراک پلیت دي خپله خو دومره بده نه ده او د بل وینه سکې حرامه پوه شوې روژه کې به ورونو څه کوو صبر موږ ته ټول خلک بې غیرت ته وایي هېڅ نه کېږي هېڅ نه کېږي
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. عباد الرحمن غوره بندگان د الله غدي چې شپه تیروي رب ته سجده کې او په قیام. او موږ ماسخوتن موږ سره سره الله ته اوږدې کړي او قاري صاحب لګیا دی او بوډا ولاړ دی دا زموږ تراویح دي. شته سره رشه راکړي شته چې قرآن څه وایي هغه موږ کې. عباد الرحمن هغه دي چې شپې شوګیري الله ته اته یوه ګنټه چې ډېر لیټ یا بلکل د ریړی په رفتار ځي بیا ګنټه به ولګي که نه رکوع به وایي که نه زیات خو نه وایي ماشو په یو ورځ کې اړو مه ختمه که نه 3 ورځو کې رکوع وایه هېڅ بوج نشته. والذین یقولون او بیا هغه دي عباد الرحمن چې په دې سجدو په دې تهجدو په دې نوافلو ډډه نه لګوي چې ما لوی د دین کار وکړو وسره وایي څه وایي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اے اللہ موږ نه جهنم عذاب لرې کا. ان عذابها کان غراما. دا عذاب د جهنم چې دی دا ډېر د تباهۍ دی. الله دې ترونه موږ تاسو وساتي. انها ساعت مستقرا ومقاما. دا جهنم چې د چا همیش عارضي ټکانه شوه یا همیشه پکې مقیم شو ویرونو دواړه تباه دي. لږ ونې ورته دننه شو بیا تباه دی. که همیشه ورپسې انتقال شو جهنم نو دی بیا تباه دی. تباه. والذین دا هغه خلق دی اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. کله چې دوی خرچه کوي اسراف نه کوي کمې نه کوي په دې منځ کې ځان له لار لټوي. والذین لا یدون او کسان دي چې نه عبادت کوي الله سره بل حاجت روا. او عباد الرحمن هغه دي لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق چې نه وژني یو نفس چې د هغه وجل الله حرام کړي دي دله نه وژني. نبي علیه السلام دنیا نه چې ځي رونو نو وایي پخوانو شانې او کافرونه ګرځئ چې زمانه رستو د یو بل سټونه وهئ یو بل وژنئ او زما امتیانو داسې به نه کوئ. دا ستا نبي ویلي دي تللی د دنیا نه. ولا یزنون او زنا نه کوي. زنا نه کوي. ومن یفعل ذلک چا چې دا کارونه وکړو کوم نه چې الله موږ تاسو منع کړي څه به کېږي القا اساما دی به وغورځول شي ځای د جرم ته چې هغه جهنم دی. دا چې څوک کوي که نه جهنم ته به غورځول کېږي. دا زما رب وایي رونو زه هغه خبرې کوم. یضاعف له العذاب دو چند ډبل عذاب به ورله ملاویږي. ویخلد فی مهانا او همیشه به دې جهنم کې دی سپکي درون به نه شي سپک به همیشه به سپکي همیشه به سپکي. ورپسې وایي والذین لا یشهدون الزور. زما بندگان په صحیح معنو کې چې زما بندگان دي رب وایي هغه څوک دي لا یشهدون الزور. دروغو گواهانی پچا نه کوي. کار بل چا کړی دی یا کار د سره کړی نه دی دی وایي دا کار د کړی دی. ستا معاشره کې شته رول بالکل شته. یا کار ما کړی دی زه پرچه کوم دا کار د کړی دی. پته به لګي دغه ستا عزیزان به هم ولاړي او د رحمان عدالت به وي
اول ته به د دې عزیزانو مخکې به د الله شرموي دغه عزیزانو مخکې به شرمېږي تا ویلي و چې دا کار د کړی دی دا کار خو تا پخپله کړی نه و بیا به څه کوو ورونو جامې به رانوځي ښه جامې به رانه هغه عذاب یې څه کوي جامې رانوځي چرې داسې مه کوئ چرته داسې مه کوئ زه دشمن فساوم دروغو کیس کوم آی زما الله یا الله آیا مسلمان دا کار کوي ما هندونه نه دی اورېدی چې هندو دا کار کوي ما د انګریز تاریخ کتلی دی انګریز نه ما نه دی اورېدي چې کار یو کړ دی وایي دا ده کړ دی رونو ما زه خیر زما کم علمي به په ما چې څوره کتلي دي نو ما انګریز تاریخ او د سیک مې هم کتلی دی سیک هم دا کار نه کوي د محمد رسول الله امتي مې لیدلی دی چې دا کار ته په دې ماله اوټ نه راکړې بټګرام نه زه بل کال لاړو ودرېږم پوه شوې موږ به چې کله مسلمانېږو یارو دا به یوازې په دې روجې ونشي ساوری ولم په دشمن راپورټ کو ساوری خپل ولم خر ولم ګډه بیزه ولم میخه ولم خپل زوی ولم داسې ځای کې چې مړ نشي پرچه په بل کو نه ته دې ته ضرورتیا وای زه خو دې کې تاله اوټ نه راکوم دا خو ضرورتیا نه ده بالکل نه ده قطعا نه ده ته پې سوچ وکړه ته د دې پښتو زاړه مشران چې پټاقدار د زمانې پاتې دي دا ته د هغه نه تپوس وکړه دا بادري ده نو بادري نه ده بالکل نه ده لا یشهدون الزور دروغ گوی نه کوي اوس موږ د دروغ گوی کو ما قتل چې کلاشنکو پر سره پلان کې ویش دا پورځه کې ته لیکې نه دومره زه نه مزګار چې زه ستا د هر کیس هغه کاغذونو فوټو شیټ وباسم دلته درته ښیم نو بیا به ته خفه کېږي نو هسې مانه خوشحاله نه یم پوه شوې دغه شی وی دی هغه څه وایي چې هغه منګ کې دي نو یارونو چې ستاسو کې بیماري نشته نو زما څه په سر درد دی چې زه ویم ولې ویم پوه شوې زما کار څه دی زمونږ خو دغه جواب رسونکو حیثیت دی هیرونو الله داسې وایي د دروغو ګوی مه کوه پردی خبره کوو زمونږ ذاتي څه خبره نشته کومه چې زمونږ ذاتي یې که نه هغه مونږ ته واپس را پرېږده ښه داسې دی کې نورې ډېرې خبرې دي خو وخت پې اوږدېږي الله اکبر قرآن کریم بل سے فرمائی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ یہ لدرشتی رگ دے لگی دلے دے دے آغتا بنی حق دے آغا سر ابا خکای اگا خانہ کے کنا بد مکوا بیام غٹ خبر ورکے رشتہ دارانو تا دے آغوی حق والمسکین غریب تا وابن السبیل مسافر تا ولا تبذر تبذیرا بے زیا مال ملگوا اسما رب وائی بے زیا مال ملگ وعده درې ورځې وروسته شل موټرې اوس روانې دي واده د تاکوټیانو د بټګرام پورې موټرې رالې واده د بټګرامیانو د تاکوټ پورې موټرې رالې ورته هغه چتر پورې لاړې څه چلې واده دی دا موټرو څومره خرچ دی ستا خوا کې یتیم دی هغه له ورکړه دا مه کوه خپل بني ادم یو موټر کې راوله ناوې دې راوله دا حاجي صاحب حاجو کو راغې 1400 موټرې اسلام آباد ته لاړې چتر ته خو خود منځو هلته لاړې هسې چې له حاجي صاحب راغله دا دین دی
د دې پیسو به تانه تپوس نه کېږي لکه هغه حج وکړ هغه راغی یو خو دا موږ کور نه مونځ جومات کې یو کور ته زموږ ته کور څوک په خیر نه وي مونځ درجه زیاته ده که د حج دا یارونو د مونځ زیاته ده حج لږ درون ذکر ہے 8 روپے پہ لگی لسو اب مونځ روپے نه لګي او دسو کو لوټا چکم دی بس رالو مونځ درجه زیاته ته نفلی حج لذي او کتابونو لیکلي دي رونو نفلی حج لا یا عمرې لذي صحیح شو او لارې کې ستا یقین ایمان فرض مز قضا کیږي مزه لاړ نشي دی عمرې له مزه دی نفلی حج له مزه اوس خو خپه نه شئ که خپه شوی نو داسې چینس کومه درځي خبره دا ده اوس خو د زیزوالۍ عمرې دي فلان کې تللی ازلان زر به نیټ ته راشي دا موږ حجر اسود خوا کې ناست یو دا موږ مقام ابراهیم خوا کې ناست یو دا موږ فلان کې ګیټ خوا کې دا ناست یو جو فلان کې موږ لا چې کوم دی شیشې راوړه پته نشته څه نوم یې دی هغه یې راوړه دا عبادتونه دي یارونو چې دا نمایشونه پکې راله خفه نه شي د سره ثواب پکې نشته الذین هم یراون هغه کسان چې هغوی کار کوي ځان ښودنې له هغې کې ثواب نشته الذین هم یراون دې له چې زه دا کار کوم چې خلک وایي ښه سړی دی ګوره دا جهنم چې تودیږي 3 لرګي به دې ته اول غورځوي یو را غټ پټ مولا چې کار یې دې له کړله چې ما ته خلک کافر مولا ووایي کافر قاری ووایي نو وړومبی نبي علیه السلام وایي دا بې ایمانه به غورځولی کېږي جهنم ته افتتاح د جهنم به دې درېونه کېږي یو پکې مولا او قاری دی الله دې موږ پای کې رانولي غریبانان یو عاجزان یو ځان ووجو چې هلته څه شی میلاو نه شي نو تبی وشوه نه د دین شوه نه د دنیا شو الله دې هغسې نه کړي دویم لرګې هغه مجاهد دی چې په دې نیت جهاد کوي چې ما ته خلک بهادر ووایي الله بویو غورځوی وی جهنم ته او دریم هغه خیرات واله دی مال خرچه کوونکې دا مې کړلي دا مې کړلي دا مې کړلي دا مې کړلي تا دې له کړلي چې تا ته سخي ووایي هغه ویلی شوي دي وی غورځوی دوزخ ته یا ګرم یا یخ ته دوزخ هم 2 قسمه دي هغه یخه ګرم نه دی دواړو نه دی خدای موږ بچ کړي هغه ګران ځایونه دي ګران ځایونه دي هغه ورته چاوي جي داسې چل دی زموږ ذهن ته یو خبره نه راځي مې خدای دې راولي څه چل دی نو وی دا شیطان د اور نه دی خدای وی زه به اور ته ورځم نو اور ته لاړ نو څه چلو شو نو مې لږ کښېنه چې پوه دی کم ظالمه وی تو ما څنګه پکې ما لوی مولیانو نه تپوس کړلی مې که تا معمولي مولیانو هم کړی وی نو ته به یې پوه کړی وي دا خو دومره ګرانه خبره نه ده که نه ګوره زما وروره نبي علیه السلام وایي 69 حیثیت سره د دې اور نه هغه تیز دی دا اور پناه د هغه اور نه غواړي یو کم 80 درجې هغه د دې اور نه ګرم دی دی اور کې ګټان موږ اږدو نه سوځي هغې کې ولي کېږي وی دا خو د پوه شوم وي ما که نه پوه نور درته وویم وی نه پوه یم داسې ګپونه خلک لګوي الله دې زموږ په حال رحم وکړي سرسری ویمه خبره ختمه ناوخته شو ورکئ خپلوانو ته د هغوی حق من ګولی سره ولا حق ورکو دا تیره ګولی والمسکین غریبانان ته خپل زویله آلات جامې اخلي ستا خوا کې یتیم دی د هغه سیري کمیس دی سیري کمیس اور به درته ولګي اور به درته ولګي اول هغه یتیمانانو غور وکړه پس ته د خپلو وکړه اول هغه یتیمانانو غور وکړه وابن السبیل مسافر
بیا قرآن وی صرف هغه پښتو ویمه ټیم ختم دی لاسونه داسې سټ سره هم مه تړه ای داسې دا اوس جیب ته ځیرونو نه ګوتې په ګوتو کې نښتې دي ولا تبسطها کل البس داسې هم مه کولاو داسې خرچه کومه دې ځای کې خرچه کوم هغه ځای کې خرچه کوم روا ناروا نشته خو خرچه کوم نو بیا به حق حیران ناست ټک ټک به ګورې روپۍ به دې ختمې شي مشم کېږه موږ داسې مه داسې سخي کېږه دې منځ منځ کې ګزاره چلاوه ظالمه بیا و یریږه مه خرچه کوه الله ډوډۍ ورکوي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چاله الله زیاتوي چاله الله کموي بیا وی مه وژنئ بچي خشیت املاق چې دوی به سبا څه خوري د دې یارې نه بچي مه وژنئ او وجل دا هم دی چې دیني تربیتونه کې یا وجل دا دی دینی تربیت نه نشته موږ خپل اولاد وجل دی موږ خپل اولاد وجل دی ریون عالمان خپلو کتابونو کې لیکي رونو چې پټای پتلون کې د وړوکي تربیت ته دومره بچي وکړو لوی شو کالج ته ورسېدو دې باندې د محمد رسول الله رنګ نشي راویستی دا هغو لیکل دي رونو نشي راویستی موږ نن اولاد وجل دی هر سړي وجل دی هر سړي وجل دی هر سړي الا ماشاء الله کلي کې یو کور بچي بچ پي نور هر سړي خپل اولاد وجل دی پوه شوې یو سړي بل نه تپوس وکړو تفاسیرو کې واقعه لیکل لرو دیوبند عالمانو ستا زوی ست تعلیم خبر شیم تعلیم کوي د قرآن والا ته تعلیم نه وي تعلیم بل شی دی بل شانې کار کوي ویاو او د غیرتي زوی ویاو جی وی سو پورې تعلیم یې کړلی وی جی واړه بول په ولاړه شروع کړ دی الحمدلله کېناستې نه شي پتلون کې سړی کېناستې نه تاسو لږ واغوندئ ګرانه الحمدلله جی واړه بول شروع کړي دي زه امید کوم که دا تعلیم مخې ته لاړ نو غول به هم په ولاړه وکړي یارونو حقیقت دی حقیقت دی قسم په خدای حقیقت دی دا خو تعلیم د محمد رسول الله دی د پیشاب و چل ښیي یعنې تا ته زه څه ووایم هغه ټول چلونه ښیي ټول چلونه ښیي آفرین په دې تعلیم چې عجیبه تعلیم محمد رسول الله راوړی دی صلی الله علیه وسلم دا سکولونه موږ هم په زامنو ویل دي رونو موږ د دې مخالف نه یو خو لږ دین ورسره کا هغه نه هغه داسې امتیاز دی چې ته پکې تراونه واپس کېږې چې ټولې لړلی ستا غم اخیستی یم خدای دې پوه کا نور سکول موږ په خپلو زامنو ویو ما خپل اولاد مې نه ویل دی پوه شوې خو بېرته امتیاز رانه نه شي کولی انشاءالله داسې کړي مې دي که نه چې یاد به ساتي زه چې مړ یم که نه یریږي به رانه زوی د زوی په ځای وساته زوی په ځای کنې دا زوی به ستا پلار والله که بله وشوه زما په قبر بیا مې امتیاز دی وکړه پلار به وي د پلار نه به مخې ته وي پلار څه کې څوک حسابوي مړه پلار څوک څه کې حسابوي چې دین وپکې جو بیا مایې دی په کومه غاړه اړی راړی ستا بچی دی دین ورته وښیه مړ شوې په لپه دعاګانې به درته رالیږي موج نے بچی دیارے دلوگی کپ تعلیم ڈوڑائی ہے مسلمانانو پا کولاو غوگونو واورائی کپ تعلیم بنے دا گیڑے مڑے دل پا تعلیم سرئی بیا خو خرا دلوگی نبمڑی بیا با دا مارغان دا میخی دا گڑی بیزی دا گیدڑان لوگی نبمڑی مڑتا لی دل دے چرتا دلوگی ندا نو خماڑو روزی پا اللہ دا ایمان اول پا دے جوڑ کا روزی پا اللہ دا چالائی کمائی چالائی زیادائی دا پا اللہ دا بل چانا دا پا اللہ دا زموار اللہ دے اللہ دی پا منگتاسو آسان تیارا ولی زمان گناہونو دو وجی ہر شے گران شو
پریشان شو خدای دا قرضې به د څه ځای نه پوره کوو. هر څوک الله ته جاړې رونو الله دې په موږ تاسو اسانتیا راولي. خو زیره چې کېږي چې سهار پاسو که نه وایي 3 روپۍ در باندې ګرانه شوه بجلي نو موږ وایو شتې نه نو ګرانه به وه خو شتې چې نه نو نشتي. مو وجنئ یو نفس چې الله دغه وجل په تاسو حرام کړي دي وجنئ به نه د بل وجل په موږ حرام دي سه د بې قانونه کافر وجل حرام دي. جهاد لهم یو لار درونو دا پرون ړومبی ورځې بشام سره مخکې دغلته 15 چینیانو ګاډي کې یو به ورسره پاکستاني و مخې نه یې وله ګاډی راپرېښې دی خودکش پرې راغلی دی خپله یې خو ښځه کونډه کړه خو کوي به څه چا نه تپوس وکړه دا تا څه وکړو. یو سړی په امن ځي زما ملک کې ګرځي د دې ملک قانون پاسپورټ هر څه ورسره دي غیر قانونه نه دی نو دا خو دا سیپی کې ما تاله جوړ کړ دی موږ مزې پې کوو. موږ دغه دعا کو خدای ایمان یې نصیب کړي چې دا جنت ته ورته لار اسانه شي لکه موږ چېرته اکوڼ ورته وخیږو چې څو په ځان پوهېږو ثوابوي د سوات نه ورته راوخیږو څو په ځان پوهېږو ډاک بنګلۍ تاکوټي. پروګرام مې باجوړ کې واپس رالم شنګړه باندې واورده اوس پسې کېږي جو په ثوابۍ سی پیک باندې کټ کړ سلور ما ټایم ته وکړه 4 غنټې وشوې فکس تا کوټ سره کوز شوم اسانتیا شوه. نو دا ولې چې دا شی مخې ته لاړ نه شي. دا چینیان وجل جایزو نرور د دې چینوالا د دې انګریز د دې بل چې زما مقابله کې جنگ ما سره شروع نه دی او په زما په ملک کې پامن ګرځي د وجل د مسلمان وجل یو شی دی. ته مسلمان یې ته کلمې والی پوه شوې خو زموږ ملک کې سزا نشته سزا نشته دې وجه نه دقه درز غرب به شروع وي سزا نشته. دا د دې خودکش چې یوه ګوته میلاو شي که نه ټول ریزلټ به یې راوځي چا ګاډی و څه شی و کم ځای دی څوک و بیا یې څوک تپوس کوي که څوک ونه شي 2 کاله قید کې بیا وي ضمانت یې وشو څه چلو شو ضمانت یې وشو ښه شو ټیک شوه چې ته په دې په ملک امن راویستی شي ډېره قربان راواله. موږ وایو مجرم توت ته وخېجوه توت ته ارمان الله دې قرآن زموږ سسو خپل کړي. یو کس دی اوس ژوندی دی رونو زوی بل کس ویشتی و کیس چلیدو آخر دا خلک بیا تنګ شي هغه د چا مړه چې شی دی هغه ووي که د دې هلک پلار دا ګویو کي چې دې زوی په موږ ډز نه دی کړی موږ مړی معاف جج ویه ظالمانو دا خو اسانه خبره وه تاسو مخکې نه وي ولې د ده پلار به څه کوي صفا به ووایي وی د ده پلار به زموږ یقین دی دروغ دی ووایي ودې وایي راویې وغوښجي تپوس یې وکړو دا مړی چې شی دی دا ستا زوی باندې کیس دی واقعي نو دا ډز چا کړی و وی دا دې زوی کړ دی که نه دا دې زما زوی ډز وکړه دا فلانکې ویشتی دی. هغه وارثانو وی من خپل مړی دې غیرتي پلار ته معاف کړ معاف کړ رښتیا وسوره پیدا وکړه کم سے کم 100 لک روپۍ خو به ورکول راتله که نه وګوره یو رښتیا دومره پیدا وکړه د وړو پلار د 100 لکو نه ووخت فإن الصدق ینجي والکذب یهلک دې خطبه کې روزانه تا اورئ رښتیا نجات ورکوي دروغ تباه کوي سړی. الله دې موږ ته د کتاب پابند کړي. ټایم اخري ته ورسېد ما چې څه وي هغه مې نه دي ویلي مخکې ترغیب مه کوه کښېنه الله ما خو روژه مې پې لنډه کړې خو نه د الله کم دي لا خو خبره خو اوس شروع شوه دا تر اوسه خو داسې څانګو کې لګیا ومه. ګوره نبي علیه السلام وایي من قام لیلة القدر څوک چې د لیلة القدر په شپه قیام وکړي اوهو تیر شوي ګناهونه به یې معاف شي
الله دې زموږ څه ګناهونه معاف کړي. سړی و زوړ عابد و د بني اسرائیل د دور قصې وکړې شوې، دومره لوی عابد و، دومره کلونه عبادت یې کړی و. صحابو تپوسو کوي یا د الله رسوله زمونږ عمرونه خو دومره نشته، موږ به دې عابد د عبادت ته څنګه رسو؟ زمونږ عبادت به د ده عبادت ته څنګه رسي؟ دا آیتونه راله پوه شوې. دې کې نورې خبرې وي پاتې شي بیا به کېږي. ژوندي وو تاسو موږ نه نشئ خلاصېدی. دا صورت راغی انا انزلناه فی لیلة القدر پوه شوې. د لیلة القدر باره کې عالمان د تفسیر صلیح اقوال دي، صلیح اقوال دي. نبی علیہ السلام کو نه راووت چې د دې شپې هغه اندازه وښیي خلکو ته. بارې ولیدل دوه په جګړه دي، یو وی دې کې دا، بل وی دې شپه کې لیلة القدر دی. نبی علیہ السلام واپس وی نه پوه شو. په دې اخري لسو ورځو کې د الله ډېر عبادت کوئ. دې کې یوه شپه ده که نه؟ هر یو چې ده څه ګرانه خو نه ده. اعتکاف کوئ. اعتکاف داسې جومات کې چې 5 وخت هغې کې لمونځ کېږي. هی کوئ. رسېدو سره اعتکاف سره اول حدود د جومات وپېژنه. ګوره موږ ځان هم ووژنو، بېپالي وکړو، هر څه روان شو. وګوره حد د جومات کم یو دی. دا اودس ځایونه جومات حدودو نه اخوئ، زر به ځي اودس پکې فوراً به راځي. کنی چرګه چا ساتلي په اګو باندې هغې نه چالي زده کړه. 2-3 درې وروستو اودس ماتې له ځي چرګه. موږ ساتو ټوکې نه موږ بادران خلک یو الله په مخه ځي، دومره زر خوراک کوي، دومره زر تعدي د اعتکاف خرابېږي. زر زر دانې دغه کي دومره اودس ماتې هغه ځای ته یوسي وغورځي، سیده راځي خپل اعتکاف ځای ته. موږ هلته ولاړ، هلته هغه سره خبرې، ده سره خبرې، ته کوم نه راغلی، څنګه چلو اعتکاف دړې وړې تس نس. حدود د جومات نه فالتو چې منټ هم بار لاړې هسې به ولاړې، سبا به سبا پسې جاړې، الله نه به غواړې، هېڅ به هم نه. اعتکاف ډېر پابندی شی ډېرو جایز خبره یو بل ته کوئ، دینی کتاب دی، قرآن دی، نور څه یو بل ته مسله کولی شي، خبرې دي کوي. فالتو د دنیا د غواګانې د اړو پکې نه خرڅي. پوه شوې. ډېر خیال سره دې کې د ټول کال پروګرام نوٹ کیږي. په ځمکه باندې فرشتي آیت نه چوړ ویم صرف په ځمکه باندې فرشتي ګوري څوک دي چې د الله عبادت کې مصروف دي، څوک دي چې د الله عبادت کې مصروف دي. عبادت کوونکو لا فرشتي بخښنه غواړي، یا الله معافي کا مزې نه شوي. یارونو یو خبره وکړمه، 4 کسان دي د لیلة القدر په شپه نه معاف کېږي. الله دې موږ تاسو پکې نه راولي. چې کم پکې یې که نه لا راغلی نه، د ځان اوس نه سم کوي. نبی علیہ السلام یو د شرابي بخښنه نه کېږي. شراب څکي که نه د ده بخښنه نشته. دویم د مور پلار په جایزه کې نافرمانه زوی چې دی، لور چې ده، د ده بخښنه نشته. لیلة القدر کې نشته. پوه شوې. درېیمه صله رحمي چې چا بل سره کټ کړې ده، هغه بخښنه نشته. هغې کې خو انشاءالله موږ تاسو ټول برابر یو، کې نه یو. صله رحمي موږ نه ده کټ کړې. ٹھیک شو. الله اکبر، الله اکبر. مشرک بخښنه نشته. مشرک خو جدی دغسې. نبی علیہ السلام آخري د الله سره ځای نه دي، دې کې به لنګ مضبوط کو او اهل و عیال به پاسه او پاسه د الله عبادت وکړه، پاسه د الله عبادت وکړه. الله اکبر. نبی علیہ السلام فرمایي دې کې غریب لا ډوډۍ ډېره ډېره ورکړه، غریب لا ډوډۍ ورکړه. حضرت هسې هم سخي و، دې ورځو کې حتی هم سخي و، رمضان کې حتی هم سخي و. بیا خاص کر په دې 10 ورځو کې حد یې نشته دی، حد یې نشته دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جنت بنگلې د شیشې شانې پور راپورې به ته نظر وځي، دا چاله دي، چاله دي، تاله دي که ماله دي که چاچاله دي، دا چاله دي.
نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا هغه سړي لدي چې کله خبره کوي نو نرمه خبره کوي. جی تاسې وی خیر دی ښایسته نرمه خبره مسلمانانو سره همیشه نرمه خبره. ټیک شوه. دویم دا هغه چاله دي چې غریب له ډوډۍ ورکوي نو که ستا وسي ته ګاډی بیایي یو تروړه پکې واخله غریب کور مخې ته یې پرېږده وایي دا ځان له څه ګزاره وکړي. ښه خبره مشوره ښه ده. ستا به 5-6 روپۍ ولګي خو کیدای شي ته په جنت ته لاړ شي نو ستا لپاره ویم ستا لپاره غریب لګي ته ځانله دومره روژه ماتې وړې یو من داسې یو 2 کیلو 5 کیلو یو غریب کور ته هم یوسه تا له ویم پوه شوې تا له ویم ستا غم اخیستی یم که ته جنت ته چېرته لاړ شي او ما ته دوا وکړې زه در سره لاړ شم نو ښه به شي. داسې به ښایي که نه یو بل له به غواړو ته خو وایې که نه ته خو یو خو تاله خو موبایل والا چې اخیستی دی نو که به مونځ کې یو که به ډوډۍ ته ناست یو که سبق درس شروع وي د ده رنګ را روان وي خدای بندګانو دله موبایل ولې اخیستی دی څه چلو کړو بعضې وخت سره اوچت کړمه چا ته دقه مجرم پکې دقه دی روانې دغې نه شوي دی پوه شوي. الله اکبر. غریب له ډوډۍ ورکوي او دا د جنت بنګلې هغه چاله دی چې مونځ په ټیم کوي مونځ په ټیم کوي غریب له ډوډۍ ورکوي مسلمان سره پسته خبره کوي نرمه خبره کوي پسته خبره کوي نرمه خبره کوي. پوه شوې د هغې دپاره دي. الله اکبر. څه به وکړو الله دې موږ تاسو منونکي کي موږ منونکي شو. 4000 لښکر دی 4000 لښکر دی ابوبکر رضی الله عنه لیږلی دی هغه فلانکي علاقه باندې بحرین باندې لاړ شي. دا لښکر لاړ مخې ته هغه خبر شي سیډیال وی لښکر راغی هغو کشتۍ ځینې وسېځلې ځینې پورې کړې دریاب. امیر صاحب وي زه به یو 2 رکاته وکم او د رب نه به دوا وغواړم یریږئ مه زه خپل اس په دې دریاب دنګوم. یرونو 4000 لښکر پورې شو. وایي زما خدایه پاکه ته زموږ د سین باندې پورې شه نشي پورې کېدی 4000 لښکر پورې شو. یقین دې ته وایي نن سبا خو هغه یقینونه خو شته نه یقینونه کم دي. بل ځای کې لښکر د صحابه روان دی وی دلته آرام کو وی امیر صاحب دلته لیوګان ماران خاماران وی سړو پرېږدی ډېره توخت وی ایها الحشرات نحن من خدام محمد ای د بڼ لیوګانو زناورو موږ د محمد رسول الله غلامان یو موږ دلته شپه تېروو دلته سرزې تېروو دلته چې کم زهري شی دی هغه دی د دې ځای نه لرې شي چې زما ملګري ونه یېرېږي. صحابه وکتل مار روان دی اژدها روان دی منظرې روان دی ګیدړ روان دی ځنګل خوشې کو ته لغونې د غر کې چغه که ماسخوتن نه وروستو تجربه خو وکړه که نه چغه به وکړي 15 ګیدړان چې د باندې چاپېر شه که نه وړی به وړی به دا صحابه بغسې مخې ته روان دي یو ځای کې وی امیر صاحب مړه شو تندې نه اوبه نشته اوبه نشته اس نه امیر کوش شو د صحابه کرامو 2 رکاته یې وکړو وی یا الله ستا دین له روان یو اوبه نشته دا به څه کېږي هلکه تاسو وګورئ وریځ شین اسمان دی پورې نریوانې وریځ ښکاره شوه لرې بیا یې سوال وکړو ورو دو باندې وریځ شروع شوه او اوبه پې باران شو لوښي هم ډک کړه ساوري خپل هم ماړه کړه په خپله وڅکلې او دسونه وکړه لاړه. ته چې اوړي کې سوال کوې ژمي کې منظورېږي چې ژمي کې د شین سوال کوې په اوړي کې منظورېږي. دا موږ منونکي نه یو الله دې موږ منونکي کړي. نور به څه وایو ما چې سوي خبرې نه دي شي ټولې ځه خدای دې خیر کړي. ټیک شوه دا یو کس وي زما څه حاجت ضرورت